دلې په بدن کې میخونه هم ټکوالي وو، په لاس یې هم پې مات کړي وو، بیا په ډزه میشتي وو، بیا په بړستن چې ورته موږ وایو په هغې کې یې تاو کړی وو، ولکې یې لړه کړی وو. 16 سال دا ملزم چې کم دی د کم ځای کې د پولیس نه پټ شوی و. پولیس د گرفتاری څنګه کړې ده؟ او هغه کوم ظلم چې شوی و جي نو بس هغه داسې و چې 14 کاله پس بیا زموږ په دې کور کې جي مړی نشته او جړا شته. دا 14 کاله تیر شو که نه؟ 14 کالو کې ته څو پیرې تاڼې ته راغلی چې یاره زما د رور قاتل خو گرفتار نه شو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرائم کہانی. ګرانو کتونکو د بالا ماڼۍ تاڼۍ پولیس یو کاروایی کړې ده. 16 سال پهلا یو کس قتل شوی و. پولیس دغه ملزم نیولې دی. دې ملزم دغه الک ولې قتل کړی و؟ 16 سال دا ملزم د کم ځای کې د پولیس نه پټ شوی و. پولیس د گرفتاری څنګه کړې ده او په تفتیش کې د څه ویلي دي؟ دا یو ډیر د عبرت نه ډک رپورټ دی، ضرور یې وګورئ. عمریت ستا دا رور چې کوم 14 کاله وړاندې قتل شوی و، دا وقوع څنګه شوی و؟ په هغه ټایم کې تا ته اطلاع څه راغلی وه؟ دا خو جي د بجلی کار یې کولو. الکتریشن و. الکتریشن و جي. څه نوم یې و؟ عادل نامې و جي. او دکان ته راغلی و دا هلک و جي، ده به وتلی و کار له. تا رور چې کم دی د ده څه نوم و؟ عادل. عادل په دغه ورځ باندې خپل دکان کې موجود و، نو بیا د شپې کور ته رانلو؟ نه جي د شپې رانغو، موږ ورپسې ګرځېدو جي. بیا په سهار هم هلته کې چا راته وویل چې لښتي کې پروت دی، هغه هلته نه روغ کړو جي. چې کله تاسو بیا لښتي ته لاړې هلته نو دی مړ پروت و؟ او جي مړ پروت و، بورې کې تاو دغه کې توشک کې تاو کړی و جي. پوه شوې که نه؟ نو هلته نه موږ روغ کړو جي. تاسو وکتو چې د په ډز مړ و که په څه چاړو مړو والی شوی؟ یاره جي په لاسونه یې هم ورته مات کړي و، په ډز هم پې شوی و، میخونه یې پې ورته ټکوالي که نه جي ورته، او دا ګروي و لاسونه ماسونه یې ورته مات کړي و جي. نو تاسو ته پته ونه لګېده چې دا چا کړي دي؟ او جي موږ ته خو پته نه وه، خو بیا په دویمه ورځ موږ دې سړي باندې بیا دعواګیري وکړه جي. تاسو پې دعوه څنګه وکړه؟ تاسو ته څنګه پته ولګېده چې دې سړي کړی دی؟ دا جي زموږ یو ترور دی ولاړ و، هغه ویل چې پرون ده سره کار له تللی و که نه جي. چا سره؟ دې هلک سره، دې منظور سره جي. او نو هغه موږ چې کوم دی بیا معلومات وکړو، نو د کور مور تاله کړی و جي، تللی و که نه جي، تښتېدلی و. نو غوټ دا 14 کاله غیب و جي. تاسو دا ویل که نه چې کله دا وقوع وشوه نو دا منظور په جنازه کې هم شریک و ستاسو جي سره؟ په جنازه کې هم شریک و، د جنازې نه پس بیا دی غیب شو جي. او نو موږ ته بیا هغه چا وویل چې ده باندې لږه نظرثاني وساتئ که نه جي، او دا کار د ده نه خالي نه دی. تاسو بیا رالی د ده کور ته؟ او د ده کور ته بیا جي موږ ورسره معلوماتونه وکړه، د که نه جي دغه وکړو، خو دی هغه چې غیب شوی و بس غیب و جي که نه. نو بیا تاسو پې دعوه چېرته وکړه؟ دلته تاڼه کې که عدالت کې؟ نه جي دلته تاڼه کې هم پې وکړه که نه جي دعوه. بیا دې پولیس نه نیوه؟ نو جي چاپه هم پې والې وه یو ځل نیمه که نه جي. او خو دی هغلته نه فرار شوی و، چاپ یې نه جي. او کوچیانو کې یو ځای و، هغلته هم پې چاپه والې وه، پولیس را سره تللي و جي. خو دی چې هلته نه وتښتېدو جي، نو بس بیا غیب شوی و ډېر پوخ جي. دا 14 کاله تیر شو که نه؟ 14 کالو کې ته څو پیرې تاڼې ته راغلی چې یاره زما د رور قاتل خو گرفتار نه شو؟ یاره جي 2-3 ځل راغلي وو، خو دغه دوران کې موږ سره پولیس منډه والې ده جي که نه. خو سړی به کنفرم نه و چې یاره په دې ځای کې دی که نه جي. او نو بس په هغه وجه دا چې و چې نه ګیرېدو جي. د ده عمر څومره او د سبق مبق ویلی؟ عادل جي یاره جي عمر خو یې 14-15 کاله و، او دغه دوران کې جي 15-16 کې سبق ویلو جي. او بیا د الکتریشن دکان کې به هم ناست او و؟ الکتریشن دکان کې به ناست و جي، زموږ دکان و د بجلی. تاسو څو روریانې یو د ده پکې سویم نمبر و؟ یاره جي دا ما پسې 4 نمبر و، او مونږ جي 15 وریان یو که نه جي. اوس خو ستا مور او پلار وفات دي، کله چې عادل قتل شوی و هغه ټایم ژوندي و؟ هغه ټایم ژوندي و جي. ستا پلار څه کار کوه؟ زما پلار هم د بجلو کار کولو جي، الکتریشن و، وزیر اعلی هاوس کې نوکر و. سرکاري نوکر هم و؟ او جي هغې خو ته وایې چې بیا وفات هم شو که نه؟ تر وفاته پورې هغوی خو به د خپل زوی یاده و خامخه؟ یاره جي هم د دې د غمه دواړه جي بیماران هم شو، مړه هم شو که نه جي. چېره مطلب دا دی مړ هم شو ملزم هم ونیوی شو؟ بلکل جي بلکل که نه. او هغه کوم ظلم چې شوی و جي، نو بس هغه داسې و چې 14 کاله پس بیا زموږ په دې کور کې جي مړی نشته او جړا شته.
تاسو سره اوسه پورې د ده څه جرګه مرکه یا سرازینامې دپاره کوشش شوی و؟ او بالکل جی شوی دی 3-4 میاشتې مخکې هم شوی دی که نه جي او خو بس جرګې مرګې ته به چې دغه برابر شو نو دی به بیا هغه جرګې نه وروسته شو که نه جي او نو کنفرم به نه و چې کېناستو به جي دا ستا ورور خو ډېر کم عمره و که نه ده سره یې څه ملګرتیا هم وه که نه صرف کار له ورسره تللی؟ نه جي څه ملګرتیا خو یې نه وه ورسره داسې که نه جي او خو کار له ورسره تللی و جي شهریار خان دا یو داسې کیس و چې مطلب دا هیر کړی شوی و مدوي هغه فایل هم بند شوی و که نه څنګه ملزم تاسو ګرفتار کو د دې حقوقي باره کې هغه بیا سویلي د ملزم گرفتاری خو داسې وه چې دا کله زما دلته ایز ایس ایچ او اپاینټمنټ شو زما نه مخکې جناب ډاکټر میاسید صاحب زموږ سی سی پی او اپاینټمنټ شو نو څنګه چې زموږ سی سی پی صاحب په د قبضه ګروپ بدماشان او دغه زموږ پریارټي ده نو ورسره مجرمان اشتهاري ټریس ارست دپاره د هغوی هم ډېر غټ زوري او د دې دپاره ډېر زیات میټینګونه زموږ منتلی ویکلی د دې زموږ میټینګونه کېږي موږ ته ټارګټ یې راکوي په دې دوران کې چونکې دا یو داسې مرډر کیس و چې دا د انتهایی تشدد نه بعد وجلی شوی و نو په دې کې چې کله موږ ته پته ولګی چې یاره موږ سره دا د دې کیټګري والا دي نو موږ بیا د دې هغه کم علاقې په سطحه دې خلکو سره موږ کوارډینیشن ډېر کم و ځکه زما ورځې کمې شوي دي پریویس چې کوم سابقه استوګانو ای دي سره ډېر زیات کړی دی او دا چې کوم ملګری ولاړ دی نو د مشر ورور د ده د پلار د وفات نه پس کیس زیات هغه پرسو کړی دی نو دوی ټیک وي دی 3-4-5 ځل به خامخا راغلي خو د مشر ورور دی هغه زیات پرسو کوي نو بیا په دې دوران کې چې کله موږ د انفارمیشن واغشتو د ملزم د گرفتارۍ نو موږ ته دا انفارمیشن راوو چې دوه خبرې یو خو هغه بعضې ټایم د جرګې مرکې دپاره هم پېښور ته راتلو اوسېدو په پنډۍ کې خو دا د پیشې نه یو ډنټر سړی و نو د ده به اکثر اوقات په شوبه صدر حیات آباد دې ځینو کې به د کارم پیښېدو او د ده خامخا رشته داري عزیز دوست مرګرتیا دا هم امیندا به راتلو په 18 تاریخ هم موږ ته همدغه انفارمیشن میلاو شو چې دا به ټریول کوي دې خوا چاته راځي په هغه انفارمیشن په بیهاف باندې بیا دا سیول کوارټرو کې موږ دغلته اریسټ کو او چې کله هم راوستو نو هغه دغه انکشافاتو کو یو نه صرف د جرم دغه وکړو اعتراف یې وکړو بلکې د تشدد باره کې هغه چې کوم انکشافات وکړو نو تشدد هغه په دې وجه ځکه چې دلې په بدن کې میخونه هم ټکوالي وو خپل لاس هم پې مات کړي وو بیا په ډزه میشتي وو بیا په بړستن چې ورته موږ وایو په هغې کې یې تاو کړی وو ولکه یې لړه کړی وو نو د هغې ریزن دی دا دوه خبرې وکړي یو ځل یې انټاروګیشن کې د مور خبره وکړه او بل ځل یې د ښځې خبره وکړه او د مور سره بدتمیزي یا نور څه دا دې انتهایی درجې تشدد سره کنیکټ کیږي نه البته دا بله خبره چې کوي نو دې سره کنیکټ کیږي خو چونکې ډېره زړه خبره ده نو د 16 سال مخکې اوس هغه سی ډي آر وغیره یا هغه څیزه نشي دوباره نشي راوستې البته چې په فایل باندې څه ایویډنس لګېدلي نو فایل د ده د ملزمیت ښکاره کېدو دوه وجې دي یو خو دې خلکو خپل هم ډېر معلومات وکړو څنګه چې ده ووایي چې هغه ته چا ګاونډ کې ووایي چې یاره دا خو پرون ماښام لکه مطلب د منظور چې کوم قاتل دی نو د ده سره د الکتریشن کار دپاره دا مقتول چې و نو دا عدل د الکتریشن کار یې کو سکول یې هم وی که مومره اصل کې دوکان یې د والد صاحب و خو دی به ورسره بیا چې دا هغلته تللی دی نو هغه به چا لیدلي نو دوی ته بیا وویلې خلکو چې یاره دا خو دلته کار له تللی نو بیا هغه ټایم سره چې کوم کرایم سین شي ایویډنس یو ځای شوي یا سی سی ټي وي فوټیج هغه ټایم سره شوي نو د هغې په بهاف باندې بیا د دوی سره موږ مشاورت یو ډسکس وکړو چې هغه دې نتیجې ته ورسو یعنې ثابت یې دا چې منظور شاه واقعي په دې کې ملوث دی او کړی دی دویمه وجه دا وه چې څنګه دوی ویلې جنازه کې هم شرکت کړی خو د جنازې نه پس چې کله علاقه کې ګونګسې شروع شو چې آو مطلب داسې خبر راغلی په د شک دی او د کره دا سړی تلی نو هغه بیا کور ته تاله مالا چولې تښتېدلی نو دا د 14 کاله دی په پنډۍ کې ډنټر کار کول او هلته کې روپو شو څه وایي چې مخکې چېرته کم 14 کاله چې هغه تېر کړل چېرته داسې د پولیس شک پرې راغلی وي هغه د هغه په زړه کې یو یره وه ده به زیاتر آیډنټیټي خپله پټوله یو مصري سړی و دی به اکثر د مصریتوب په کپړو کې لکه د خپل ډنټر دوکان نه یو ځای بل ځای نه تلو راتلو نو اکثر به پولیسو هم درلو نو ده به اکثر خپل د ډنټر هغه ویزټینګ کارډ چې کوم دی جیب کې ساتلو او پنډۍ کې و فردر به خو اوس هغه ځای حقیقت خو ما ته یې په مخامخ په انټاروګیشن کې دا خبره وکړه
د څه ووی چې د وقوع باره کې څه ووی چې دی مې په څه بانه راوسته بیا چې کله مړ کوه هغه خو به هم ورته څه خامخا څه خبره اتره کړي بالکل هغه په خپل انکشاف کې د وی چې دا ما په شک وو، دا بیا موږ راوغوښتو کار په بانه چې کار له مې راوغوښتو نو ډزې پې اول کړي دي، بیا پې دا نور تشدد بعد کې کړی دی. دی څه ووی چې هغه څه خبرې ته جوړ شوی و کله چې د پې دا دونه تشدد کو مړ کوې اصل کې دې کې تقریبا 16 سال تیر شوي دي. نو بعضې خبرې دته هم ما خاکه یاده وه، اگزیکټ هغه الفاظ ورته ټول نه دي یاد 16 سال. او بل دا چې اوس کم ټایم کې موږ راوستو نو دې ټایم کې دا هارټ پیشنټ هم موږ یو 2 ورځې کسټډي واغېسته، نو په هغه کسټډي کې موږ د دې چې کم فزیکل او هغه کسټډي د تېره شوه نو په هغې کې دغه عمره انکشافات وکړه چې دا ټول د جرم ملزمیت سره کنیکټ کیږي ټول. ولی خان تاسو د دې کیس انویسټیګیشن افسر یې ملزم تاسو ته په تفتیش کې څه ویلي دي چې هغه کله دا وقوعه وکړه بیا دې څو ورځې پس وتښتېدو دا دومره وخت د چېرته تېر کړو؟ تاسو ته خو ایسیچو صاحب ډېر په تفصیل سره خبرې وکړې، خو مونږ له چې کم انکشافات کړي دي نو ده وویل چې یاره د زمونږ کور ته مخامخ نږدې د الکتریشن دکان دی، دا لږ به دې دکان کې وو، کله ناکله به مونږ دی دغه له راغوښتو کار له که زه به هم کور کې که نه به هم ما به ورته خالي وویل چې لکه مونږ کره بجلي خرابه ده مونږ کره راشه. بیا ما ته خلکو وویل چې یاره دغسې ستاسو د کور ته چې یې نه هم دی کله ناکله راځي، ما به ورته ویل چې دا خو بجلي خرابه وي په دې وجه راځي، خو زما بیا څه وخت کې شک راغی، نو چې زما شک راغی نو ما دی د بجلۍ په بانه راوغوښتو چې بجلي مونږ کره خرابه ده او لږ راشه، نو بس خو راتلو چې راغلی دی بیا نو د ده د خولې مطابق چې بیا زما مور او خور او ما په شریکه مونږ ونیولو، اول ما په چاړه ووالو چې چړې نه وروسته چې دی غورځېدلی دی نو د هغې نه وروسته ما بیا په ټوپک په سر وویشتلو. د میخونو اقرار نه کوي اوس د ده چې کوم اوریجنل ریکارډ دی نو هم عدالت کې دا خو د 14 کاله وړاندې مقدمه ده، مونږ خالي مثل پولیس مونږ سره چې کوم یې ما را پیدا کړی دی نو د هغې په رڼا کې د میخونو څه د ونه منل، خو هلته کې څنګه چې چو صاحب وویل نو دی د زړه بیمار و، سټنډرډ ورته وایي که څه شی ورته وایي هم ورته لګېدلي وو، باقاعده کاغذونه ډاکټري ورسره وو، زما سره ثبوتونه شته. زوړ کیس دی 14 کاله پهله کم تاسو وایي چې څه شواهد هم هغه ټایم سره چې وو هغه ختم شوي دي، کیس هم عدالت کې جمع شوی دی، ملزم ته به سزا میلو شي انشاءالله ملزم ته به انشاءالله په دې سزا میلاویږي چې دی خو د قانون مطابق هغه وخت کې چې کوم تفتیشیان وو الله دې وبخي هغه غالبا چې وفات شوي هم دي، خو هغوی ډېر انتهایي په باریک بینۍ سره تفتیش کړی دی، ایویډنس وینه خول کوکې هر شی راغونډ کړي دی، لیږلي دي په صفه مثل باندې فیصل رایګانې شته. بل د ده دا 14 کاله مخرورتوب دا د ده په ملزمیت دلالت ورکوي. ګرانو کتونکو د ایس ایچ او صاحب خبرې تاسو واورېدې، واقعي چې پولیس ډېرې ښې کاروایانې شروع کړي دي، څنګه چې دي د سی سی پی او صاحب د حوالې سره خبره وکړه چې مختلف جرایمو کې چې کوم خلک ملوث دي د هغې د ګرفتارۍ حوالې سره پولیس ته وقتاً فوقتاً هدایات ملاویږي. دی وایي چې یاره سی سی پی او صاحب دا اډر هم کړی دی چې یاره زاړه سونه کیسونه دي او په هغې کې ملزمان نه دي ګرفتار شوي، نو د هغې ګرفتارۍ دپاره دې هم کوششونه وشي. نو دا واقعي چې د پولیس یو ډېر ښه کوشش دی، څنګه چې د بالا ماڼۍ تاڼې پولیس لګي شوي دي 16 سال بعد چې کوم دی هغه ملزم یې ګرفتار کړی دی. دغسې ټول پولیس له پکار دي ځکه چې دا هدایات د یو تاڼې دوو دپاره نه دي، د ټول پېښور پولیس دپاره دي. نو الله دې وکړي چې ټول پېښور سونه پولیس دي هغې دي فالو کړي، کم چې زاړه ملزمان دي یا اوسني لږ ساعت مخکې ملزمان دي لږې ورځې مخکې ملزمان دي د هغې خلاف کاروایانې وکړي. دې نه پس چې کوم د پولیس امتحان دی ځکه چې دا کیس دی 16 سال پهله، اوس پکار دا ده چې پولیس په عدالت کې داسې چالان جمع کړي او داسې شواهد جمع کړي چې ملزم ته سزا هم میلو شي او د دې دا سلسله چې کوم د پېښور پولیس روانه ده دا دغسې جاري وي نو خلکو ته به ډېر زر انصاف ملاویږي. ډېره مننه.